جړه کې ډیره وی سلیمان بن یسار رحمت الله علیه حج په قافله باندې ته وی قافلې پړو او کوي هغه مرګري بازار ته راړ دی په خیمه کې یوازې ناستو خو دا سلیمان بن یسار رحمت الله علیه ډیر ښکلی الله ډیر حسن ورکړو یو زنانه خیمې ته راننوته چې خیمې ته راننوته په خپېمانتیا او په جړه الله ډیر خوشحالېږي چې توبه وباسي وی زنانه راوغوښته ما ته زنانه وي چې ماله څه راکه نو یې ما ته ترکاري ورکوله دې خبرې ته توجه کوئ اوس وی ما ته وي نه ماله څه ښه راکه نو ما ته یې ښه څه غواړې ما سره ښه څه نشته ما ته وایي ته پوهېږې زم نوجوان یم او ته هم ښکلې نوجوان یې ښځه به د سړي نه ښه څه مطالبه کوي خو زما شهوت پوره که بس وی دی وی سلیمان بن یسار وی ما ته چې زنانه دا وی په خیمه کې یوازې وم وی مې جړل په جړا شوم ورته او جړل مې وی هغه زنانه وزیر رضا کولم ما ته ولې جاړې هغه زنانه په ناسته باندې خپېمانه شوه دومره مې وجړل چې زنانه واپس روانه شوه وی په جړا کې مې خوب راغی وی په خوب کې راله یوسف علیه الصلاة والسلام مبارک راغی او ما ته وی سلیمانه تا خو هغه کار وکړه کوم کار چې پیغمبرانو کړی دی زما محترم او تا صرف ته چې د زنا نه نن بچ شوې په جړا باندې بچ شو زما محترمو چې تا الله ته وجړل زه یم که زه د جهنم نه بچ کېږم یو خبره کوم 2 قطرې الله ته ډېرې خوښېږي دا خبره یاد ساته 2 قطرې دا 2 قطرې ستا دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب دی یو هغه د وینې قطره چې د الله په لار کې توی شي یو هغه اوښکې د اوښکې قطره چې هغه ستا نه وبهیږي توی شي دنه الله دا ستا د یرې د وجې نه الله به وایي قسم د یو د اوښکې د قطرې د وجې نه وی الله یې د جهنم فیصله کړې وه دې بڼو ورته ووې الله وی داسې یو زمانه راغلې وه چې موږ ستا د یرې نه د ده د سترګو په اوبو باندې لمدې شوي الله وی قطره بهیدلې وه وی او زه د یو قطرې باندې مې جنت ته دننه کړې زما محترمو نو مونږ که بچ کېږو په جړا باندې مونږ ډېر عاجزان یو الله مونږ ډېر کمزور یو الله ډېر ګناهونه م کړي دي ډېر دروغ وایو ډېر ډوکبوک کوو الله ډېر مسلمانانو پسې خاندم ډېر مسلمانانو پسې خبرې کوم ډېر مسلمانان مې دوکه کړه الله ډېر مې ځان دوکه کړه اوس الله ستا در کې ناست یم او دا لاسونه چې ما ټول عمر په ګناه باندې پلیت کړي دي په ګناه باندې مې ککړ کړي دي الله دا لاسونه مې تا ته اوچت کړي دي او دا سترګې چې ټول عمر په ګناه باندې پلیتې دي الله دا خوله چې په ګناه باندې پلیته ده په دې باندې الله تا نه غواړم او زما ګناهونه معاف کړه قسم دی چې دا جړه او دا لاسونه ستا الله ته دومره خوښېږي الله وایي قسم دی ستا څه کې چې یو کس مغفرت وکړم او د هغه احترام وکړې د ټول کلي مغفرت پرې کوم زما محترم الله دې موږ داسې جوړ کړي الله دې موږ د دروغو نه وساتي ټول وایي آمین حدیث ته وکړې ان الصدق بېشکه رښتیا چې دي بر نیکي ده و ان البر او بېشکه نیکي چې ده یهدی الی الجنت تا ته لار ښیي د جنت و ان الکذب او بېشکه دروغ چې دي فجور ګناه ده و ان الفجور او بېشکه ګناهونه چې دي یهدی الی النار تا ته لار ښیي د جهنم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله د ستا رضا له راغلي دي ستا در ته راغلي دي خدای ستا چوکاټ ته راغلي دي زړه کې هر قسم مشکلات دي دردونه دي مصیبتونه الله په خپل داسې قدرت ختم کړي د دې حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي حاضر مجمع کې الله ماشومان دي په وړو وړو خولو باندې الله ستا نوم علي تا یادي ستا پیغمبر یادي الله دا ته ډېر محبوب دي د دې په برکت باندې دا ماشومان خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي په دا کلي کې خدای چې خصوصا کوم نوجوانان دي بیا خاص کر چې درس لره دي الله دا ستا رضا لره راغځي الله ستا کتاب لره راځي ستا د پیغمبر په خاطر او ستا د پیغمبر محبت لره راځي الله دا نوجوانان د خپل ځان او د دین سره خدای وابسته کا کوم چې خدای د دا کلي سپینګیري دي الله په عمر کې خدای برکت واچوه خصوصا د سپینګیرو برکات په دا کلي باندې خدای قایم او دایم خدای وساته د دې کتاب په برکت باندې د چا کاروبارونو کې نقصان خدای کاروبارونو کې برکت واچي د چا خپل کاروبارونه نه الله خپل کاروبارونه ورته ورکړي د چا خدای رزق کمزور دی الله د رزق تنظیم خدای د اسمان نه وکړي د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکړي الله د چا اولاد نشته خدای اولاد ورته ورکړي د چا بیبیان نشته خدای نیک عمله صالحه
طیب طاهر بیبیانې ورته خدای ورکې. الله د کتاب په برکت باندې خدای د حاضر مجمع کې چا باندې قرضونه الله د قرض د عذاب نه خدای وساتې. قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کې. د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتې. او په وخت ځن کې دلم دا کوي په جبر راولي ټول شوق سره وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. या हबीब सलाम अलैका सलाम